بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون مخیاتونو کې تذکره وا یهودیانو د نصرانیانو سره د دوستانې نه کولو بعضی منافقان دي د هغې سره دوستانه تعلقات ساتل غواړي په دې یره باندې چې موږ ته به چېرته څه مصیبت راورسي الله وایي دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي دا منافقت مه کوئ کله چې د دې دا منافقت ښکاره شي نو بیا به دي په خپلو کړو باندې پښیمانئ دارنګې دی وایي د دې په باره کې به دا مؤمنان خلک وایي چې کله د دې منافقت ښکاره شي چې دا خو موږ ته یې وې موږ ستاسو سره یو او دی خو هلته کې هغه نورو سره دي دارنګې د خلکو تذکره ده که د دین نه څوک واوړي نو د الله په الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی الله رب العزت به دا خلک لرې کړي تباه به کړي نور خلک به راولي چې هغوی به د الله سره مینه کوي د الله په احکامو باندې به ژوند تیروي او د الله به د هغې سره مینه خپل منځ کې مینه محبت کوونکي وي او کافرانو په مقابله کې به ډېر سخي جهاد به هم کوي د چا نه د ملامتګر د ملامتۍ نه به یریږي نه د الله دوستان څوک دي هغه کسان دي چې ایمان راوړلی او منځ قایموي او زکات ورکوي دغه کسان د الله او د الله د رسول ملګري دي او د هغې ډله ده او دا ډله کامیابه ده دې ځای نه تذکره بیا د هغه خلکو کوي چې هغه دین پورې مذاق کوي نو د هغې سره دوستانه تعلقات مه ساتئ د هغې سره کښېنئ مه کافران دي د هغې سره دغسې دوستانه تعلقات مه ساتئ دا داسې خلک دي کله چې تاسو ته आवाज کولی کېږي مانځه طرف ته نو دي دغه بانګ هم مذاق ګڼي منځ هم مذاق ګڼي دا لوبې دی مذاق دی وي الله وایي دا خلک بې عقله دی بیا تذکره د دې کوي چې دا اهل کتاب دي او که دا کافر دي دی د مسلمانانو نه بد چې ګڼي او ناسه ګڼي د دې ایمان کنه یو شان انسانان دي یو شان خلق دي د کافرو سره د دې مینه محبت ته او د مؤمنانو سره د دې بغض عداوت ته دا په څه باندې دی په دې خبره باندې چې دی وایي دا مؤمنان وایي موږ ایمان راوړلی په الله باندې په د الله په کتاب باندې همدا وجه ده بیا تذکره به د دې کوي چې هغه خلق د تخیم چې هغه شر واله دي د الله په نسبت باندې شر والا خلق څوک دي چې الله په لعنت کړلی الله په غضب کړلی الله ته شادوګان جوړ کړلی خنزیران ته جوړ کړلی سرکشان ته جوړ کړلی د هغې تذکره کوي څوک دي دغه منافقان دي دغه کافران دي دغه یهودیان دي دغه نصرانیان دي او دی الله پورې خبرې کوي د دې د مولیانو تذکرې به هم کوي دی لګیا دي الله پورې خبرې کوي وایي دا الله لاس بند کړی شوي دی وایي مخکې به الله خرج کا اوس الله کله وایي بخیل شوی دی دا تذکرې د دې دي
الله وایي داسې نه ده. بیا د قرآن کریم تذکره به هم کوي. قرآن کریم چې راغلی نو نیکانو له نیکي زیاتوي او بدانو له د هغې بدي زیاتوي. هغې تذکره به راځي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. اے مومنانو منی سیا کسانو لرا چې نیولی دی ستاسو دین، چې ګڼي ستاسو ګڼلی دی ستاسو دین هزوا ولعبا، لوبې او مذاق مذاق او لوبې. من الذین اوتوا الکتاب، دا کسانو چې کتاب وله ورکړی شوی دی من قبلکم ستاسو نه مخکې، والکفار او کافرانو لره په دوستانه. د کافرانو سره دوستانه مساتئ، د دغه اهل کتابو سره چې دغه یهودیان دي یا هغه نصرانیان چې هغې په خپل کفر کې کلک دي د هغې سره دوستانه تعلقات مساتئ. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین، که یی مؤمنان. که تاسو مؤمنان یې نو د هغې سره به دوستانه تعلقات نه ساتئ، خپل مؤمن سره ول نه ساتئ. وإذا نادیتم إلی الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. او کله چې आवाज وکړي تاسو ته مانځه طرف ته، مؤذن چې کله بانګ ووایي، کله چې تاسو ته आवाज وکړي مانځه طرف ته، نو اتخذوها هزوا ولعبا، نو نسي دي هغې لره مذاق او لوبې. دا مذاق دی، لوبې دي. کله وایي بانګ پورې به خبرې کوي، کله بانګ ته بیا چغې وایي، روړې به ورته وایي، څوک به ورته هنارې وایي، څوک به ورته څه وایي، څوک به ورته څه وایي. مانځه پورې دا بانګ پورې خبرې کوي. او کله مانځه پورې به هم خبرې کوي، کله څوک به ورته پریټ وایي، څوک به ورته پیټي وایي، څوک به ورته ورزش وایي، څوک به یو شی وایي، څوک به بل شی وایي. ذالک بأنهم قوم لا یعقلون، دا دې وجې نه چې دا داسې قوم دی چې عقل نه لري. قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. ورته ووایه اهل کتابو تاسو بد نه ګڼئ زموږ نه مګر دا خبره چې موږ ایمان راوړی په الله باندې. تاسو ته زموږ نه بل څه شی بد نه ښکاري، صرف زموږ دا ایمان تاسو ته بد ښکاري چې موږ ایمان راوړی په الله باندې. وما انزل الینا، او په هغه څه باندې چې نازل شوي دي موږ ته، وما انزل من قبله، چې نازل شوي دي دې نه مخکې. وان اکثرکم فاسقون، او د دې وجې نه چې یقینا ستاسو نه دي ډېر فاسقان، اکثر ستاسو نه فاسقان دي، دغې وجې نه موږ ورته بد ښکارو. قل هل انبئکم بشر من ذلک، ورته وایه آیا خبر درکم تاسو له په شر د دې نه، مثوبة عند الله، چې هغه په اعتبار د ثواب د الله په نزد، چې هغه زیات شر واله دی د الله په نزد. هغه درته ونښیم آیا خبر درکم تاسو له بشر من ذلک مثوبة، په شر د دې نه په اعتبار د ثواب، په اعتبار د واپسۍ، عند الله د الله په نزد باندې، من من لعنه الله، هغه څوک دی چې الله پې لعنت کړلی، وغضب علیه، او الله پې غضب کړلی. وجعل منهم القردة والخنازیر، او جوړ کړي دي ګرځولي دي د دې نه بعضې شادوګان او خنزیران، وعبد الطاغوت، او سرکشان. اولئک شر مکانه، دا شر مکان واله دي دا شر دی، دا شریان دی په اعتبار د مکان باندې، په اعتبار د درجې باندې. واضل عن سواء السبیل، او ډېر ګمراه دي په اعتبار د نیغې لارې، د نیغې لارې په اعتبار باندې دا ډېر ګمراه شي دي. وإذا جاؤکم، او کله چې راځي دي ستاسو خواله، قالو نو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړلی، وقد دخلوا بالکفر، حال دا چې داخل شي دي د کفر سره، وهم قد خرجوا به، او دی وتلی دي هم سره د کفر نه، د کفر سره راغلی و، د کفر سره لاړه. څوک دي؟ دغه منافقان دي. والله اعلم بما كانوا یکتمون، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دي کوم پټول. والله اعلم ما كانوا یکتمون، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دي کوم پټوي، د دې کار دغه دی پټول. وترى كثيرا منهم، ینې ډېر د دې نه یسارعون فی الاسم، چې دي ازغلي د په ګناه په کارونو کې، په زیاتی کې، په ظلم کې، واکلهم السحت، او په خوراک د دې د حرامو کې. لبئس ما كانوا یعملون، خامخا ډېر بد دی هغه څه چې دا خلک کوم عمل کوي.
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. یو طرف ته پدې کې عام خلق دي نو بل طرف ته کې هغه ربانی خلق دي، وای دا پکې پیران دي، دا پکې مولیان دي، دا پکې هغه الله والدي وي. نو هغه الله والد چې دي ناغیم خلق نه ده. ولی لولا ينهاهم الربانيون، ولی نه منع کوي دی لرا هغه الله والا خلق ولا احبار واغه مولیان عن قولهم والاسم د دې د خبرې د ګناونو نه، د دې د خبرې د ګنا نه، د دې نه منع کوي. ولی نه واکلهم السحت او خوراک د دې د حرامونه. مطلب دا دی چې دی د دې د مولیان چې دی اج دی چې وته نیک سړی وي، دی چې وته هغه مولا وي، او دی چې وته هغه عالم وي، حبر وته وي، دی چې وته ربانی وي، هغه د دینه بدتر دی. ښه هغه د دې دغه حرام متناستی اخلي اغي او راوړي دي تی ځان لپاره پاره پرسنټیج وباسي. موږ ته برا کوي وي موږ به تاسو له فتوی درکو په دې باندې ښه چې دا جایز دي. وای دغه سي وتوي ولی وینا وی مال موزی او خوري غازی وي، موږ غازیانی وي، دا پیر ځان ته غازی وي، دا مولا ځان ته غازی وي، عالم دې په حرام باندې دا د دې مال له دا خو موږ نه پاره دا سیده لکه غنیمت. لبئس ما كانوا يصنعون، خامخا ډېر بد دی هغه څه چې دا خلک کم کوي، د دې خلکو کم عادت ته کم لګیا دي، ډېر بد دی. وقالت اليهود يد الله مغلوله، او وی یهودیان لاس د الله بند کړی شوي دي. وی الله مخکې موږ له راکول اوس نه راکوي. الله وی بخیل شوی دی، د الله لاس بند شوي دي. غلت ایدیهم بند شي لاسونه د دې، ولعنوا بما قالوا، او لعنت کړی شي دی په دې په سبب د وینا د دي. بل یداه مبسوطتان، بلکې د الله لاسونه پراخه دي. ينفقوا كيف يشاء، خرج کوي څنګه چې غواړي. ولا يزيدن كثيرا منهم، او خامخا زیاتی کوي ډېر لره د دین ما انزل الیک من ربک، هغه چې نازل شوي دي تا ته ستا د رب د طرف نه، د ستا د رب د طرف نه چې څه نازل شوي دي دا چې دی کله اوري نو د دې طغیان او کفر، د دې طغیان نور زیاتیږي، د دې کفر نور زیاتیږي. دا داسې خلق دي. قرآن کریم راغلی د هدایت د پاره، قرآن کریم راغلی د رحمت د پاره، لیکن دی کې رحمت رانغه، دی کې هدایت رانغه، بلکې د دې طغیان نور زیات شو، د دې کفر نور زیات شو. دا په سمانه دا په دې کتاب قرآن باندې هغه نه قرآن کریم دا خو د سرکشي د پاره نو کنه چې دې سرکشي زیات شو، د دې کفر زیات شو. ان ځان سوچ په کار دی. شیخ سعدی سے وی بارا کې د لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لال رویت در شور بو مخص. کله چې باران وریږي نو باران ټول یو شان وریږي، ښه نال ته په خپل ځمکه باندې وریږي او په ډیران باندې وریږي، نو په دریاب باندې وریږي. نو کله چې په دې خپل ځمکه باندې وریږي نو په هغه کې خپل بوټي راوخیږي، ګل نه راوخیږي. او کله چې په ډیران باندې وریږي نو د ډیران هغه بدبوداری ښکار شي. نقصان په باران کې نه وو، نقصان په لاندې ځمکه کې دی. لاندې ځمکه خراب و، هغې بدبو شروع کړه کنه. که لاندې ځمکه ښه وی نو په هغې کې به ښکلي اعمال پیدا شوي وی. کله چې قرآن کریم نازل شو، د قرآن کریم مثال هغه د باران دی وي. نو باران چې کله وشو په ښکلې ځمکه باندې نو په هغې کې ښکلي شیونه راوخیږي. نو چې کله په مؤمن اوري نو هغه کې ایمان دغه ایمان زیاتیږي، داغه اعمال ښکلي کیږي، نور اعمال دی کوي. ښکلي ښکلي اعمال د بدن نه صادریږي، د خولې نه ښکلي ښکلي کلمات راوځي. او چې کافر اوري په دغسې سړي باندې چې قرآن کریم بیانیږي نو داغه هغه خبث، داغه هغه ګندګي هغه نور ښکاره کیږي. و چې کله
ته د یو سړي حقیقت ښکاره کول غواړې نو هغه له عزت ورکه چې عزت دې وله ورکه نو د دې هغه حقیقت به راښکاره شي نو د ده نه به هغه چې کله دی ښه سړی د ده دننه اندرون ښه دی نو د ده نه به ښکلې ښکلې خبرې راځي دی به د ده نه به ښکلې اعمال صادریږي د ده نه به د خیر ښېګړې خبرې کېږي کارونه به کېږي او چې کله دننه په ده کې خبث دی دننه خراب دی نو چې کله وله عزت ورکې نو دی بیا نور څه وایي په نورو سره شي والقینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه او ډېر واچو موږ په منځ د دې کې دشمني او بغض لره د قیامت د ورځې پورې کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله هر کله چې بل کړلی دي اور د پاره د جنگ نه الله مړ کړلی ویسعون فی الارض فسادا او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد والله لا یحب المفسدین الله نه خوښوي فساد لره الله مفسدان نه خوښوي ولو ان اهل الكتاب کچری دی اهل کتاب او ایمان راوړی تقوا اختیار کړی لکفرنا عنهم نو خامخا لرې کړي و موږ د دینه مصیبتونه د دي لرې کړي و موږ د دینه ګناهونه د دي ولا ادخلناهم جنات النعیم و خامخا داخل کړي و موږ دې لره جنت د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التورات کچری دی قائم کړی و تورات لره او انجیل لره و ما انزل الیهم من ربهم چې نازل شوی دی دې ته د دې درب د طرفنا کاغه تورات دی کاغه انجیل دی که قرآن دی کله چې دی په دې باندې عمل شروع کو نو لا کلو من فوقهم نو خامخا دی به خوړی د خپل له پاسه نه ومن تحت ارجلهم او د خپلو خپو د لاندې نه منهم امة مقتصده بعضې د دې کې دی امت میانه روي اختیارونکي و کثیر منهم او ډېر د دې نه سا ما یعملون ډېر بدیا چې دی کوم عمل کوي کدی په قرآن باندې عمل کړی په دین باندې عمل کړی شریعت باندې عمل کړی لا کلو من فوقهم لپاس نه به د دې باندې هغه ځای نه فیصلې چې کولی کېدې د الله د طرف نه هغه به د دې مطابق وی د دې د خوشحالۍ به وی دارنګې د دې لپاسه نه دی به خوړی نو لپاسه نه څه یو لپاسه نه باران نه دي باران نه په دې باندې کېدو وخت په وخت باندې ټیم په ټیم باندې د ضرورت مطابق ومن تحت ارجلهم او د دې د خپو د لاندې نه د دې د خپو د لاندې نه به خوړی مطلب دا چې د ځمکې نه به کم څه چې راختې نه هغه به ښه راختې هغه به ښه که نه د پرانۍ کلونه به ځمکه به لاندې ښه وه سربه به وه نو هغې به ښه ښکلی فصل کاو نه هغه به یې خوړی دارنګې لا کلو من فوقهم د دې د لپاسه نه د دې چې کوم امیران دي د دې چې کوم حاکمان دي هغه به د دې نه ښه وی هغه به په دې باندې ښه وی نو ښې فیصلې به یې کولې که نه خلکو بیا چغې نه والې که نه چې پلان کې شی ګران شو پلان کې ګران شو بیا به دا قصې نه کولې لا کلو من فوقهم لپاسه نه به هم خوړی د خپلو امیرانو طرف نه هغه طرف نه ښکلې ښکلې فیصلې به کېدې د دې مطابق به کېدې د دې باندې د دې د خوشحالولو دپاره هغې به کارونه کولی ومن تحت ارجلهم او د دې د خپو د لاندې نه مطلب د دې لاندې ماتحت چې دي هغه به هم د دې ښه وی هغه د دې ماتحت د دې تابع به وی د دې اولاد به د دې تابع وی د دې کشران به د دې تابع وی نو فوقهم د دې مشران ومن تحت ارجلهم د دې کشران د هغې نه به دې په امن وی د هغې نه به دې خوشحاله وی د هغې لپاسه د دې باندې چې کومې فیصلې کېدې نه به د دې موافق وی او لاندې چې کوم خلک دي هغې چې کوم کارونه کولی هغه به د دې د خوشحالۍ وی منهم امة مقتصده بعضې خلک پکې دي ښه دي میان روي اختیارونکي دي لیکن ډېر پکې بد عمله دي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من سي تاسو هغه کسان لره چې نیولې د دین ستاسو مذاق او لوبې من الذین اوتوا الکتاب دا کسان نه چې کتاب ولور کړی شي د ستاسو نه مخکې والکفار او کافران لره اولیاء په دوستانه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین که یی مؤمنان واذا نادیتم الی الصلاة او کله چې آواز وکړي تاسو ته مانځه طرف ته اتخذوه هزوا کله چې آواز وکړی شي تاسو ته مانځه طرف ته اتخذوه هزوا نو نسیدي هغې لره مذاق او لوبې ذلک بانهم قالوا ذلک بانهم قوم لا یعقلون دا دې وجې نه چې دا داسې قوم دی چې عقل نه لري
قل یا اهل الکتاب وتو اهل الکتاب هل تنقمون منا تاسو بد نه غنئ زمنګ نه الا ان آمنا بالله مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړل په الله باندې او ما انزل الینا پاس چې نازل شي دي موږ ته و ما انزل من قبل او چې نازل شي دي زمانه مخکې زمنګ نه مخکې چې څنګه نازل شي دي وان اکثرکم فاسقون یقینا اکثر تاسو نه دي فاسقان دغه ایمان ډیرو خلکو بد ګڼل کافرو بد ګڼل غنو زینو کې د تذکرہ نور مرازی موسی علیہ السلام بارک هغه رجل مومن وای دس چل کړل اتقتلون رجلا یقول ربی الله آیا تاسو وجنه هغه سړی چې هغه وی رب زما الله دی د نقصان دغه دی جرم دغه دی چې دی وی رب زما الله دی دانګه وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا خلق بد نه غني مگر دا خبره چې دی ایمان نه وړل په الله باندې چې هغه بزرګي والده ستایل شوی وما انزل الينا نازل شي من تو ما انزل من قبل نازل شي مخکې د دینا وان اکثرکم فاسقون یقینا اکثر دا استاسو ندي فاسقان قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله وتوا خبر درکم تاسو لا پشر د دینا په اعتبار د ثواب په اعتبار د واپسې په اعتبار د بدله د الله په نسبانه د بدله په اعتبار باندې د الله په ما چې شر دی هغه کم یو دی من لعنه الله هغه چې الله بلانت کړل او غضب علیه الله په غضب کړل په هغه باندې وجعل منهم القردة او ګرځولې داغي نشادو غانو خنزیران و عبادت طاغوت او سرکشان دا ولې خود دې عمل دي سو کنه عمل یو شانو نه داغي بدله کې ولا الله دغه سيزونه ورکړه لعنت په کو غضب په کو او د دې باندې عذابونه نازل کړو سنه شادوغان جوړ کړو د سنه خنزیران جوړ کړو او سنه سرکشان جوړ کړو اولئک شر مکانا دادی بدی مرتبه والا واذل عن سواء السبيل دا ډیر بیلاری دي ډیر گمراه دي ډیر بیلاری دي ازل عن سواء السبيل دني غلار په اعتبار و اذا جاءكم کل چې راضی تاسو قالا قالوا آمنا ندي وي موږ ایمان نه وړل وقد دخلوا بالكفر حال دا چې داخل شي د کفر سره وهم قد خرجوا بيودي وتلدهم سر د کفرنا والله اعلم بما كانوا يكتمون الله خپويږي په سمای چې داخله کم پټای وترا کثیر منهم ان متډیر د دین یو ساريونه فی الاسم چې دې اسغلی د ګناه په کارونو کې والعدوان یو د زیاتی د ظلم په کارونو کې واکله مسوته په خوراک د دې د حرامو کې لبئس ما كانوا يعملون خامخاډر بد داسي داخله کم عمل کوي لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کې دی لرا هغه الله والا خلق ولا احبار هغه مليان د دې عن قولهم الاسم د دې د خبره د ګنانا واکلهم وسوت او خوراک د دې د حرامو لبئس ما كانوا يصنعون خامخاډر بد داسي داخله کم کوي کم س جوړي وقالت اليهود يد الله مغلوله لبئس ما كانوا يصنعون خامخاډر بد داسي دې کم جوړول د دې عادت دغه چې سې کلم جوړول هغه ډیر بدو سجدي کوي همیشه د پاره هغه کارونه کوي چې هغه بدی وقالت اليهود يد الله مغلوله او يهوديان لاس د الله بنکړې شي دی غلط ايديهم بندش لاسونو د دي ولعنوا بما قالوا لعنت کړې شي په دې باندې په سبب د هغه په سبب د وینا د دې بل یدا مبسوطتان بلکې د الله لاسونه فراخ دي ينفقوا كيف يشاء خرج کوي څنګه چې غواړي الله د الله لاسونه دي نو موږ ته پته نشتی څنګه دي هر یو زموږ د لاسونو په شان لاسونه دي نه د الله د شان مطابق دي موږ هغه مطلب باندې نه پويګو لاس وتوي نور هغه پويګو نه څنګه به څنګه بنای الله دې زمونږ نصیب کی قیامت کی ګورو به ان شاء الله بل یدا مبسوطتان دا الله دیدار په دنیا کې وای ممکن دی خو غیر واقع دی په دنیا کې عام خلق نشي لیدای کچالي درې یو تن دوو په انسانانو کې ناغه خاص خلق دي هغه باره کې اختلاف دی لیکن بہرحال کله دلې نو یو تن دوه بلی دلې نور عام طور باندې چانه دلې نه سوګ لیدې شي داستر کې دا طاقت نه لري چې ویني قیامت کې دا الله دیدار به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو کو او یاو یبا لکه څنګه چې سوال سمې سپمې دا تاسو ته ګورئ نو تاسو سترګې پټيږي تاسو باندې تکلیف راځي وینا اچنور ته ګورئ انور ته تکلیف راځي کنه سترګې پټيږي سلیم کته نه شینورتا
دا په سړي باندې ګرانېږي او سپومۍ ته کتو باندې ګرانېږي نه، نو هلته کې دقسې به تاسو ګورئ الله سره ملاقات به کېږي. امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو د الله سره ملاقات به کېږي که نه؟ ویا د مؤمن به کېږي، کافر به نه کېږي. ولې قرآن کریم کې الله رب العزت وایي چې دا کافران یوم یذ لمحجوبون، د الله د دیدار نه به منئ. نو چې کافر منئ نو مؤمن به کوي. الله دې زمونږ نصیب کړي. بل یداه مبسوطتان، بلکې د الله لاسونه فراخ دي، ينفقو کیف یشاء، خرج کوي څنګه چې غواړي. ولا یزیدن کثیرا منهم، خامخا زیات کې ډېر لور د دینه ما انزل الیک چې نازل شي تا ته من ربک ستا رب د طرفنا، طغیان او کفر، سرکشي او کفر. والقینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه، او واچو مونږه د دې په منځ کې دشمنی او بغض د قیامت د ورځې پورې ډېر را پیدا کومږه د دې په منځ کې. بغض د عداوت ته دشمنیان دي. کله چې ایمان نه، اسلام نه، شریعت نه، دین نه، نو بیا جو دا بغض عداوت دشمنیان طرفګنیانی نو. کلما اوقدوا نار للحرب اطفاها الله، هر کله چې بل کړل دی اور د جنگ د پاره نو الله مړ کړل هغه. ويسعون فی الارض فساد، او دی کوشش کوي پزما کې د فساد. والله لا يحب المفسدين، الله نه خوښي فسادیان. ولو ان اهل الكتاب کچر دی اهل کتاب ایمان راوړی تقوا اختیار کړی ویل کفرنا عنهم سیئاتهم، خامخا لري کړي و مونږ د دینه ګناهونه د دې ولات خلنام جنات النعیم، او خامخا داخل کړي و مونږ د لره جنت د نعمتونو ته. ولو انما قاموا التوراة کچر دی خلکو قائم کړي تورات لرا او انجیل لرا، وما انزل الیهم من رب، ما چې نازل شوی دی ته د دې درب د طرفنا. لاکلوا من فوقهم، نو خامخا خوړلې به دی د دې د لا پاسنا او من تحت ارجلهم، او د خپل خپل د لاندې منهم امه مقتصده، بعضی د دینه امت ته درمیانه روی اختیارون کی. وکثیر منهم ساء ما یعملون، او ډیر د دینه هغه دی بد دی هغه چې دی کوم عمل کوي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اخر دعوانا